السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم واجد خان او تاسو ګورئ په دغه ټایم پرایم ډیجیټل کهانی. مونږ کوشش دا دی چې هغه هر شی تاسو سره مونږ شیر کړو چې هغه ستاسو لپاره نقصان وي. په دغه ټایم مونږ په داسې یو سایډ ایریا د هغې ته راغلي یو او کوڅې دي کورونه دي د دې پته نه لګي خو کور کې دننه یوه فیکټري ده او فوډ اتارټي والا هم راغلي دي ضلعي انتظامیه اے سی سید بشارت حسین صاحب هم په موقع باندې موجود دي. دې سره به مو خبرې کوو. راځئ جي موږ سره. السلام علیکم. څنګه دي خیر دی جوړې پهله لږ راته خپل تعارف وکړه او تعارف نه پس دا تاسو چې نن دلته راغلي دا څه دي فیکټري د څه ده او بل دغه سایډ کې د فیکټرۍ اجازت شته که نشته؟ السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. په حلال فوډ اتارټي کې ز اسسټنټ ډایریکټر کار کوم چې دا کم زی ته مونږ راغلي دا خو داسې ښکاري لکه کورونه دي دا دی وچ انډستری سټیټ کې دی دا لوکیشن منشن کړو خو دا خو انډستری سټیټ دی نه بیسیکلی ځکه دا کورونه یې ټوله او مونږ اي سی سیب سره راغلي مونږ د اي سی سیب ډېر مشکور یو چې دی سره د مونږ سره دونه هیلپ کوي او مونږ سره سپورټ راکوي. مونږ دا کارخانه د څه ده دې کې دننه څه جوړیږي؟ دا بیسیکلی دا کارخانه چې کومه ده تاسو به اورېدي خمبیره راځي د ایران نه راځي نور ملکونو نه راځي دی الریډي دلته کې دا مخکې رجسټر کړو لکه اکبر انسټیټیوټ په هغه کې او دی د ایران دا چې کوم اوریجنل دغه دی کاپیانې دلته جوړي او بیا خرڅي د ایران په نامه باندې. ښه او نو تاسو چې دننه رالي کارخانه موجود ده شته دی لږ مونږ ته به زمونږ د عوامو ته به وښایي. بالکل الحمدلله کارخانه دلته کې موجود هم ده بوس چک کو او بیا به ګورو چې دی کم پروډکټ جوړي او ان شاء الله اي سی سیب دی او بیا به اي سی سیب خپل چې کوم قانوني کاروي دا به اي سی سیب بیا کوي. راځي چې دا د عوامو ته وښایي. فیکټرۍ ته دننه راغی اول خو دا ښکاري نه چې دا فیکټري ده دا خو ښکاري لکه یو کور یا یو اجره ټایپ کې. جی بالکل تاسو لیدی شئ چې دا بالکل یو عام غونته ځای دی او دلته فوډ چې کوم آیټمز دي لکه دا ییسټ دی او دا دومره ان هایجینیک کنډیشنز کې چې دی دا دلته دی جوړی او دا بالکل تاسو دام کته شي چې یو کمپنی دا ټرسټډ په نوم باندې چې هغه فوډ حلال فوډ والا سره چې دا هغه رجسټرډ ده خو د هغوی مال چې دی دلته جوړیږي او د دې ترمنځ هېڅ لکه نه فوډ والا خبر دی او نه چې دی د دې ترمنځ خپل څه اګریمنټ شته نه د دې حالت داسې دی چې دلته موږ وایو چې دلته د خوراک څه شی جوړېدی شي. د نه علاوه چې دی د یو ایرانی پروډکټ دی هغه ایز خمبیره چې دی هغه خلک استعمالوي او د بالکل په مارکیټونو کې هم خرڅېږي نو د هغوی په نوم باندې چې دی دلته یو کاونټرفیټ غوندې کوي او د هغوی په پیکینګ کې خپل مال دلته خرڅوي. سر دلته خو بلا ډېر مال پروت دی دې مال سره به څه کوئ او دا چې کوم کسان دي د دې خلاف به قانوني کاروي څه کوي؟ جی بالکل دی کې چې دی اوس انفورسمنٹ افیسر چې دی هغه د حلال فوډ والا دی چې خپل پرچه راکړي موږ ته نو د دې خلاف چې کوم قانون کې چې کوم کاروایانې دي د سیلینګ دی یا د دې خلاف چې کوم نور داسې کنفسکیشن دی یا نور د کوم سزا ده په لا کې هغه سزا به دې ته خامخا ملاوي. ګرانو کتونکو تاسو د اي سی صاحب خبرې اورېدې او نور چې دی کې څه داسې روزي زمونږ کوشش دا دی چې هغه به تاسو سره شیر کوو مونږ سره څنګه چې تاسو ته ښکاري دا که نه دی د مختلف کمپنیانو دلته کې دي باقاعده د ایس جوړی دی وایي چې دی سره زمونږ وربلي خبرې شوي دي دا کېدی شي یاره قانون خو دا وایي چې ته به هغې سره اګریمنټ کوي دلته کې بیا دی لیکي پیک پریپیر بای اور پیک فار چې دا چا دپاره دی پیک کوي باقاعده دی به خاص کر دی به پرمیشن اخلي د اي سی صاحب نه به پرمیشن اخلي ان او سی به اخلي زموږ اتارټي نه به پرمیشن اخلي چې آیا موږ دی له پیکینګ کوو بیا به موږ دغه ځای وزټ کوو نو د هغې نه پس به موږ پرمیشن ورکوو چې آیا دا شی لیګل دی نه دی یا د دې انوایرمنټ هغه برابر دی که نه دی دغسې خو به هر کس راځي بس ما هلته پیکینګ کولو ما دلته پیکینګ کولو دا چې څومره پیکینګ شوی دا ټول لږ د عوامو ته وښایي چې یاره دا کم یو لیګل دی او کم یو ان لیګل دی لکه څنګه چې تاسو ته ښکاري دی خو وګورئ دی مخکې دا یو شکایت موږ ته راغلی مو د ریزوي والا دی موږ ته یو شکایت کړی چې زموږ کاپیانې جوړیږي او الحمدلله نن موږ د اي سی صاحب په تواسط سره دې ته ورسېدو تواسط سره بالکل ځکه چې د دې هیلپ نه وی نو موږ دا شیزونه نشو کولی جي نو اي سی صاحب را سره و موږ دې ځینې ته ورسېدو د اي سی صاحب انفارمیشن مو الحمدلله موږ هغه ځای سکسس کو او موږ ډېره شکریه د اي سی صاحب ادا کوو چې موږ دونه سپورټ راکوي. تاسو وګورئ که نه دې کې مختلف برانډز دي دا رضوي دی دا نافسایه دی مختلف هلته ټرسټډ و د نه علاوه نور مختلف قسمه برانډز دي نو دوی چا سره دغه شوی دی مو یو شوی دی نو دا د دوی مطلب دا چې څه ډاکومنټس وروړي
چې مونږ باقی دا ټیک خبره نو بیا خو بیله خبره ده خو دلته دې سره هیڅ قسمه ډاکومنټ نشته او حالت تاسو کتی شي چې څومره ان هایجینیک کنډیشنز کې دا شی روان دی او بیا عوامو سره دوکه کیږي پیسې په ماغه پورا اخلي خو شی ولا 2 نمبر ملاويږي او څه پته لګي چې دې کې چونکه دا ټرسټډ کمپنیان نه دی او د لکه دی خو یو کاونټر فیډ غونته کیسه ده نو دا کې دی چې ډیر زیات مضر صحت وي او هیلث لپاره ډیر انجوریس وي سردار اتو چې دا خمبیر مایا دا راځي کم زینا او دا بس سپلای کی کم زیلا تاسو خو ولیدا کنه چې دنه چې کم مال پروت دی د سره چې کم را مټیریل دی هغه ټول یا سمګل دی یا به چرته نه اخو د خوانه دی پیدا کړی دی نو دا اوس مونږ د باره کې به پورا انویسټیګیشن کوو چې دا کم ځای ناراضي او د دې سورس په معلومو خو فلحال دا چونکه دا مارکیټ سورس مونږ معلوم کو او بیا د را مټیریل سورس چې دی ان شاء الله مزید انویسټیګیشن کې به هم ان شاء الله دا کوو ګرانو کتونکو څنګه تاسو سره مونږ خبرو کې چې دنه یو فیکټری ده د کې خمبیر مایا جوړیږي او هغه خمبیر مایا پته نه لګي د کم ځای نه راځي څنګه راځي نان کسټم پیډ ده یا کسټم کلیر ده دا پته نه لګيږي خو دا امدا لکه زه دا ارینم کنه بیا زمونږ دا پښتانه دا وایي چې مونږ سره ظلم کیږي نو چې تاسو غیر قانوني کار کوئ او بیا ګیلیم کوي چې موږ سره ظلم کیږي زموږ کوشش دا دی چې د 102 نمبر لکه دا خمبیر مایا اوس پته نه چې دا د سش نه جوړه څنګه جوړه ده د دې خلاف به قانوني کاروي کیږي او ټول تر اخره پورې موږ سره اوسئ چې دا ټوله ویډیو موږ تاسو سره شیر کړو نو تاسو هم آګاه شئ چې د 1 نمبر او 2 نمبر چیزونو نه خبر شئ دا زموږ د نن ویډیو زمونږ هم کوشش دا دی چې تاسو لا هغه هر څه غلط وښایو چې کم سره د انساني جاني نقصان کیږي او سید بشارت حسین صاحب دا هم ویل چې بازار کې مختلف چې څومره دا خمبیر مایا کمو ځایونو له سپلای شوې ده د هغې خلاف به هم قانوني کاروی کیږي او ګرانو کتونکو موږ سره اوسئ انشاءالله نور دې نه ښایسته ویډیوګانې به تاسو سره موږ شیر کړو د الله